واجب الاحترام معزز و محترم ذی وقار مشرانو او کشرانو او پس پردا زما خويندې او میندې د لوډ سپیکر په ذریعہ چې زمون پیغام اوري نن ستاسو په دې علاقه کې او په دې ځای کې د مدرسه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په نوم باندې د یو مدرسې افتتاحي تقریب دی مدرسه در حقیقت دا د دین اسلام مضبوط چونی دی دا د دین اسلام د زدکړې مرکزونه دي او دا د دین اسلام د بقا مراکز دي مدرسه د مسلمان د پارا تربیتگاه درسگاه او د عقیدو او د نظریه د حفاظت د پارا دا یو خانقاه او مرکزی زمن برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد کاشف افریدی صاحب دا دے مدرسے بنیاد اخیدے دا دے مقصد دا پارا چې په دې علاقه کې زمون کمې خويندې دي میندې دي د قرآن کریم د تعلیم سره او د قرآن کریم د زدکړې سره آراسته شي او د قرآن کریم تعلیماتونه باخبر شي په دې بنیاد باندې د مدرسه ام سلمہ للبنات د دې بنیاد کې خوده زمنګا په معاشره کې د نارینو مدارس زیات دي تعلیم او تربیت د نارینو زیات دي خو خاص کر په دې پسمانده علاقو کې زمنګ زنانا د قرآن کریم الفاظ و تلاوتم صحیح نشي کوله د تجوید سره قراتم نشی کوله او ضروریاتو د دین نم ندی خبر کم چې د ایمان د پارا او د اسلام د پارا بنیادی ضروریات دین دی کم چې زماوستا ایمانیات دی پا اغی باندې واقف ندی من پا زنانو باندې د کور کارونه کو من پا زنانو باندې د کور کار زده کو روټۍ پخول په زده کو سالن پخول په زده کو کور کې خدمت جارو وهل او د کور کارونه ورته زده کو خو من اوسه پورې د مونځ په مقصد نه دی پوه کړی د مونځ په معنا او ترجمه باندې نه دی پوه کړی اوسه پورې من د کلمې په مقصد نه دی پوه کړی د کلمې په معنا او مفهوم او مطلب مو نه دی پوه کړی اوسه پورې زمونږ زنانا اصول دین نه پیژني چې د دین بنیاد او اصول کم شیزونه دي او د ایمان راوړلو د پاره کم شیزونه درکار دي او پکار دي یوازې د کلمې الفاظ لوستل نه دي بلکې د دې کلمې صحیح مفهوم او مطلب باندې ځان پویول دي او بیا د دې کلمې په رڼا کې د دې د لاندې ژوند تیرول دي دا به زمونږ دا زنانا کم ځایانو کې زده کوي د دې دپاره د بناتو دا مدرسې دي چې بنیادی د اسلام مقاصد هغې نه خبردار کی او د اسلام په مقاصدو باندې من دا مسلمانان پوی کو او خاص کر دا خپل خويندې میندې لوریانې چې دا من د اسلام نه واقف کو د قرآن کریم الفاظ صحیح ادا کی او بیا د قرآن کریم معنا او ترجمه او تفسیر
صحیح په ځان پوي کی او بیا د قران کریم سره چې د قران کریم کما تشریح ده انزلنا الیک الذکر لتبین للناس اے محبوب الله فرمای من تاسو ته قران نازل کړي دې د پاره چې تدا قران بیان کې خلقو ته د پیغمبر خدا احادیث مبارکه دا د قران کریم تشریح توضیح او وضاحت تا نو د قرآن سره سره چې د پیغمبر خدا فرمان تعلیمات مصطفی هغې نه موږ واقف شو په هغې باندې پوه شو لہذا زما د اهلیان علاقې خلکو ته درخواست دی چې تاسو خپلې لوریانې بچي په داسې ادارو کې داخلې کوي چې هغې ته قرآن وښیي د پیغمبر خدا تعلیمات ورته وښیي ضروریات د دین ورته وښیي او د ضروریاتو د دین سره سره اسلامی معاشره کې یو زنانه به ژوند څنګه تیری دا ورته وښیي موږ خپلو بچو ته د بچو حقوق نه دي ښودلي د مور پلار حقوق هم ورته نه دي ښودلي د ګاونډي حق مو ورته نه دی ښودلی د خپلو خپلوانو حق مو ورته نه دی ښودلی په معاشره کې د اوسېدلو حق او طریقه مو ورته نه ده ښودلې موږ په خپل ځان کې اسلام او شریعت نافذ کړی نه دی په 6 فٹ بدن کې موږ خپله شریعت نه دی نافذ کړی موږ په خپل کور کې په خپل اولاد او بچو شریعت نه دی نافذ کړی نه دی پوی کړی هغه به په دې معاشره کې ژوند بیا څنګه تیری هغه به د اسلام نه څنګه واقف کیږي اب په اسلام پورا عمل څنګه کوي رب کائنات فرمای یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه او مومنانو په اسلام کې پورا پورا داخل شي پورا پورا خو به علی داخليږي چې پورا اسلام باندې پوي خوې کنه پورا اسلام زده خو دی کنه پورا اسلام نه واقف خوې کنه امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب اصح الکتب بعد کتاب الله الباری الصحیح البخاری کې باب اخده باب القول والعلم قبل العمل دا هر عمل نه پہلا علم ضرور دے دا منز یو عمل دے پا منز چه پوئی نئی شے کولے زکاة ادا کول یو عمل دے اول با پہ پوئی گی بیا با زکاة ادا کے حج یو عمل دے اول با پہ پوئی گی بیا با حج کے دا سے دا دین اسلام چه سمرا اعمال دی دا ار عمل نا پہلا علم دے زدکڑا دا زمنگ دا لوریانے زمنگ دا بنات زمنگ دا بچی چه دا پہ پوئی نہیں عمل با پہ سنگا کئی نو دا پوئی دو دا پارا مدرسے مراکز دی دا پوئی دو دا پارا مدرسے خانقاؤنا دی مدرسے قلی دی پا دی کے پویم دا زدکڑم دا تربیتم دے ورسرا حفاظت دا دین اسلام دم ورسرا دے کدا ختم نبوت دے پائی کدا ناموس صحابہ دے پائی کدا جہاد تعلیم و تربیت کدا دعوت و تبلیغ سلسلی کدا تصوف دا ذکر و اذکار کڑی دی دا دے طولو دا پارا مرکزی کردار مدرسہ ادا کئی لہذا پا منگ باندے زمنگ دا بچو حق دے چا منگ اغی تا دین اخایو اسلام اخایو او که منگ پلو بچو تا دین او اسلام او نخودو نو دا با زماوستانا پا قیامت پا ورز دا دے تپوس کی گی دا خپلو بچو دا خطر بیت دا پارا منگ لپکار دی چا خپل بچی پا مدرسو کے داخل کو او خپل بچی ماشاءاللہ خپلو بچو باندے قرآن زدکو پا زامنم زدکو پا لوریانو ام زدکو
په اولاد هم زده کو به انشاءالله. خپل بچه او ماشومان هغه به قرآني تعلیم ته کینو کنه انشاءالله. او دا مدرسې دا الله چلی مولانا کاشف صاحب بنیاد کې خود محنت دو که زدتویم تا بیغم اوسا انشاءاللہ دیتا با اسبابم اللہ خپل طرف نه برابرای. تا دا دی دا پارا فکر منشا چا دا دی قوم دا بچو او دا بچیانو تربیت اوکی. تا دی دا پارا فکر منشا چا دا دی اصلاح اوشی او دی دا دین اسلام دا تعلیماتو نا آراستشی. باقی لارے اللہ با کلاوی. اللہ رب العزت تے دا مدرسہ دا دین اسلام عظیمہ او مضبوطہ قلہ اگرزئی او اللہ دے دا دارالعلوم دیوبند پشان دا دین عظیمہ مضبوطہ ادارت نہ جوڑ کے منگ با دعا گویو دعاگانے با کو تاسو ملگرو تا درخواست دے چخپل بچے پا دے مدرسوں کے داخل کئی پخپلو بچو دا دین اسلام صحیح طریقے سارا زدکڑی او دا مدرسے پا عمل پا علم پا امارت پا بنیاد پا ارلحا سارا آباد اساتی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. علماء کرام تشریف فرما دی سا علماء برازی. ما دا کاشف مولانا صاحب حکم پزے کا غوی چھے تاسو سرپرستی کوئی او تاسو لگا حاضریم اکڑا زدائی دا حوصل افزائی دا پارا چا دائی حوصلے بلند شی حوصلے پست نشی رست نشی او دا مدرسہ و دا ادارہ دا دیو عظیم لوی قدم اخیدے دا حوصل افزائی دا پارا ما حاضری اکڑا وقتاً فوقتاً با انشاءاللہ منگ دلتا حاضری کو او تاسونا دا درخواست دے چھ دا مدرسہ با پا علم و عمل و پا تعلیم و تربیت آباد ساتی. واخر دعوانا.